بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ تعلیم القرآن خار ضلع لویر دیر حضرت علامہ مولانا نصیب الله سے دامت فیضهم هغې نه مونږ مختصر شان د وخت هغه سره مونږ د هغې شکریه او مننه چې هغې مونږ له وخت راکړو. مولانا صاحب اول خو ستاسو تعارف د ملګرو ته ورول غواړو. ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما پوره نوم دی نصیب الله منیر ولد اختر منیر. ماشاءالله. ستاسو تاریخ پیدایش؟ تاریخ پیدایش زما کم چې لیکل شوی دی نو هغه 1/5/1977. ستاسو خاندان؟ خاندان زموږ چې دی نو قومي لحاظ سره مونږ پښتانه عثمان خیل جی عثمان خیلو کې زیلی تن دغه چې دی د شاخ زمونږ دی عمر خیل. ستاسو سکونت دی وخت کې؟ سکونت به زموږ خپل خال کې دی، خاص خال او زموږ ځای پیدایش هم دی او اوسېدل هم هلته دي. ستاسو ماشومان تعداد؟ ماشومان زمونږ ټوټلي 5 دي، 2 هلکان دي او 3 جنکۍ. څه مصروفیت دي؟ مصروفیات خو زمونږ خال جامعه دارالعلوم تعلیم القرآن کې تدریس دی. هغې نه علاوه دغه مدرسه کې د جمعې خطابت هم دی او یو بل مدرسه زمونږ مدرسه روضة الاطفال تورمنګ، نو پای کې زه د مدیر په حیثیت باندې یم او ماسپښین نه وروسته فعال وي. تاسو وړوکوالي کوم ځای تېر کړو؟ وړوکوالی خو عجیب کلي کې و، بس کلي کې وړوکوالی تېر شوی دی او د هغې نه وروسته بیا سبق ته راووت. سکول څومره دی؟ سکول داسې دغه ته ورسره ما نه دی ویلی او نه یم ورغلی او د وخت نه چې کوم دی نو حفظ وغیره دغې ته راوتي. علم څونه کړی؟ علم پوره بس عالمیه پوره دوره حدیث. کوم کوم مدرسو کې تاسو سبق لوستی؟ ما خو ناظره چې ده نو دا جامعه خال محتمم رحمت الله علیه د هغې نه ویلي وم ماشومانو او بیا د هغې نه وروسته بیا کراچۍ ته لاړم جامعه ربانیه قصبه کالوني، په هغې کې مې حفظ وکړو 1 کال کې. بیا د هغې نه رالم خال مدرسې ته، یو درجه سبق هم وي او بیا پېښور کم مشهوره مدرسه د تجوید قاری فیض الرحمن د هغوی مدرسه دارالقرآن، په هغې کې مې بیا تجوید وکړو. د هغې نه پس بیا په خال کې سبقونه، بیا شاپور شیخ رحمت الله علیه د هغوی په ژوند کې جامعه دارالعلوم تعلیم القرآن شاپور، په هغې کې 1 کال سبق ما ویلی دی تقریبا ثالثه او بقایا ټول سبقونه اکثر خال کې شوي دي او بیا فراغت چې دی نو دا جامعة الامام محمد طاهر دارالقرآن پنځپیر نه شوی دی 1999. ماشاءالله. استادانو کې داسې قابل قدر؟ استادان خو ټول قابل قدر دي الحمدلله، د ناظرین واخله تر اختتام پورې جی ټول قابل قدر استادان دي او د خال استادان دي، د شاپور استادان دي او د دارالقرآن پنځپیر استادان دي او په دې کې دا مشهور مفسرین او برابر طالب دي. تفسیر چې دی نو شاپور شیخ رحمت الله علیه او قائد محترم مولانا محمد طیب طاهری، مولانا عبدالشکور او د دې نه علاوه داسې د مدرسې چې کوم عام دغې هغه هم کړي دي. خال مدرسه کې تاسو دورې کړي دي؟ ډېرې به شوي، تقریبا 9 به شوي. او مرکز کې؟ مرکز کې 2 شوي دي. قائد محترم نه د قرآن کریم تفسیر نه علاوه بل څه کتاب لوستی؟ او جی ترمذی جلد ثانی چې دی نو دا قائد محترم سره ترمذی جلد ثانی زم په کال باندې. د علمي کې ستاسو سره ملګري بهترین ملګري څوک؟ اوس ټول ما دپاره قابل قدر او بهترین دي چې سړی لږ پوه شي، شعور پکې راشي. نو دا د دورو د کلونه یي او په دغه دورو کلونو کې بیا زموږ چې کوم ملګري وو په هغې کې مولانا عبدالوکیل صاحب د مینۍ او قاری مطیع الرحمن صاحب د کراچۍ دی او نور داسې بې شمېره ملګري چې ونو دلته زموږ سره وو، قابل قدر دي ټول. تدریسي خدمات څه دي نن سبا ستاسو؟ تدریسي خدمات خو جامعه دارالعلوم خال کې باقاعده تدریس دی زموږ 2001 نه دا هغه ځای کې انتخاب شوی دی او تر نن حینه پورې په دې کې د ثالثې نه واخله تر موقوف علیه پورې کلاسونه شته، مختلف کتابونه دي. قرآن کریم درسونه څه؟ قرآن کریم درس زموږ دا کوم 2 سیکنډ مدرسه چې ده مدرسه روضة الاطفال تورمنګ، په هغې کې باقاعده روزانه درس قرآن دی. دین اختیاري ماهانه درس شته؟ ماهانه درس شته. خال بازار کوم جماعت چې دی جامع مسجد محمد عربي
پای کې ماهانه زمونږ د درس پروګرام یا غزه کومه د خال شیخ د جامع القرآن د خال چې کوم جی. هغې څه ترتیبات دي او څه نظام دی؟ ترتیبات خو داغه پټ نه دي ماشاءالله او ډېر په خپل یو انداز باندې روانه ده او داغه په وجه باندې د طلبه او مرجام ده اکثر هغه طرف ته رجوع کوي داغه خپل یو سیستم دی او ماشاءالله استادان پای کې یو غیر حاضری نه کوي پابندي مهنت ته پکې او په طلبه باندې د قوانینو پابندي ده داغه په وجه باندې زیات طلبه ته کوشش کوي چې هغه راشي. داسې مارکیټ کې مختلف قسمه پروپاګاندا راځي هغې دفاع هم ضروري جی. څه کسانو داسې خبره کړو چې خال مدرسه کې د استادانو یو بل سره نالګي او خبرې دي یو بل پسې کې دا حقیقت دی؟ د هیڅ حقیقت نشته ماشاءالله د خال د استادانو چې کوم اتفاق ته هغه مثال دی کوم شاګردان چې د بهر نه راشي الله دې د بد نظر نه ساتي امين مو تخپل پته نه لګي هغه وی چې دلته کې مونږ لکه یو بل سبق د عام سبق سره یو بل سبق یاد کړو چې هغه اتفاق اتحاد د استادانو د یو بل سره مینا محبت غب شپ د یو بل احترام عزت نو د خال په مدرسه کې دا خبره بالکل نشته چې د استادانو د یو بل سره نه اتفاقی ده نه چاقی ده یو بل پوری خبرې دي الحمدلله مشر کشر ټول د یو بل خې احترام کوي. په حیثیت صدر مدرس تاسو څنګه تجربه ده محسوس کوئ چې دا خال مدرسه روانه ده چلیږي؟ نو تجربه دا ده چې د مدرس لپاره یو دا ضروری دی چې هغه خپل مهنت کې مطالعه برابر ساتي. دویم غیر حاضری چې کوم نه دا ختم کړي خپل غیر حاضری چې اشد ضرورت نه نو غیر حاضری نه کوي په خپل او د طالب نه چې کوم نه هم پابندي غواړي دا درې خبرې چې کله یو ځای شي نو ماشاءالله مدرسه ترقی مومي او داغه چې کوم نه اسباق هم معیاري وي او طلبه داغه هم معیاري وي. وحدت المدارس کې تاسو ذمہداري لګیدل او جی وحدت المدارس کې زما تعلیمي نصاب چې دی نو نصاب کمیټه کې زم تاسو د وحدت د حساب کمیټې مطمئن دي چې دا حساب صحیح دی؟ نو الحمدلله خبر برابر کم چې زوړ د دیوبند کوم نصاب دی نو زموږ اعتماد دی چې بالکل دا هغه دی او وخت چې کوم نوري تقاضي دا غي سره نه میټینګونه کیږي ان شاء الله پای کې په ترمیمات کیږي په مشاورت سره. تاسو ماشاءالله کوم نصاب جوړ کړی دی دا کوم حقوق یقینا خبري لګا دي شک نشته ان شاء الله چې کوم مرګري دي زموږ هغه الحاق نه دی کړی نو هغه خو د وفاق استعمالین آیا دا وفاق او وحدت ټکراو بني چې سره د اشاعت او نصاب د وفاق استعمالي اکثریت مدارس خو الحاق کړي دي سب یک دوکا چرته یو مدرسه کفاتی وي نو دا غوي بیا خپل مجبوری وي یا به والله علم سو وجوهات به وي خو لکه غوي هم داسې خیالات شته چې موږ د خپل وحدت ترا شو دي کې الحاق وکړو سدي یک دوکا مدرسه نور اکثریت چې دینو داغه د وحدت سره الحاق شوی دی ماشاءالله. شاګردان خو هم ډیری ماشاءالله داسې نامور شاګرد چې تاسو یادول غواړئ نو بس موږ د پاره ټول نامور دي ماشاءالله چې کما دغه دي شاګردان دي نو ټول زموږ د پاره نامور دي خصوصا هغه چې هغه مدارس وستي دي او د دین کار کوي ډیر زیات او ته خوشاله یو پای کې د هرې ضلع تقریبا شته کوټا بلوچستان پېښور او باجوړ سوات ماشاءالله موږ ته لکه په دې ځان نصیب بدی ښکاری چې دا وي نمونه واخلو او ماشاءالله ښه کار کوي. جماعت سره وابستګي د کوم وخت نه بس موږ پیدا شوی جماعت کیو پیدا شوی موږ پنځپیریان یو د خیر سره ماشاءالله. مرکز سره سره ربط تعاون څنګه روان دی؟ مرکز خو زموږ مرکز دی او د دې سره ربط چې دی نو انتهایی په شوق باندې دی سو خرانه شونه بیا زموږ د زړه داسې شوق کوي چې یاره سدي سي بانه وګورو او کله د ختم بانه او کله سي د ملاقات بانه او کله چې کم دنو د ملګرو سره خورا شو ځان مرکز تر ورسو مینه محبت هم دی. جماعت د طرف تاسو عہده ملو شي جماعت د طرف نه دي سي په دې غټو عہدو کې خو نیمه البته تحصیل خال چې دینو داغي نائب امارت چې دینو د ما سره دی. تاسو د خبرو کې ماته لګوم د وزن ښکاری زده تاسو کول غواړم چې اکثر زموږ مدرسین جماعت طرف ته جماعت کې شامل خو لیکن تنظیمي کارونه کوم توجه نه ورکوي تاسو وجه کې شي یعنی کتاب شوق سره پڑھاوي مینه کوي او جماعت ځان خو شاد غني خو لیکن ټیم نه ورکوي او دا به غلطي وي دا وي د تدریس سره سره چې کوم دنو جماعتي او تنظیمي امور سمبالول دا هم ضروری دي البته د انسانيت کې د تفاوت شته پچا باندې د خطابت چې کوم دنو غلبه وي پچا باندې د درس او تدریس غلبه وي پچا باندې تنظیمي چې کوم دنو غلبه وي پچا غلبه جدا شه د نور نفس تعلق ساتل ضروری دي ځکه دا ټول کارونه یو کس نشي کولای دا مختلفي شعبې دي نو خبردار چې کوم سړی په کوم څه کې ډېر دلچسپي لري هغه ډېر کوي او دا بل سره د هم تعلق ساتي دا غي تعاون دي کوي. جماعتي رکن څه چې ملایږي نه اول تاسو څه کوي
اول خیر خیریت او داوی نه د درس او تدریس د تنظیمي کم سرګرمیان چې د داوی عام تاسو نه چې حالات څنګه دي او کار څنګه چلیږي ځکه زموږ مقصد چې کوم دی نو د عقیدې اصلاح ته د خلکو او ضروری دی چې دا تاسو موږ وکړو. علاقه تنظیم نه څونه مطمئن دي کار څنګه؟ الحمدلله زموږ د خال تنظیم چې دی نو خو د نور خلکو د پاره څنګه چې د دارالعلوم سبق دی نو د تنظیمي لحاظ سره هم موږ یو نمونه داسې برابر کړی ده ماشاءالله برابر شوراګانی کې او زموږ ملګری هغه کې حاضری کوي او مخکې زموږ امیر صاحب هم هغه کې وي چې زمونږ د شورا د کامیابی راز دا دی چې مونږه مالی تعاون دا غوینه نه غواړو. مونږ خپل ایجنډا جوړ کړو تقریبا اکثر مونږ 15 خبرې ایجنډا جوړو د اشاعت د نصاب په مطابقت باندې هغه 15 ایجنډا خو معیاري ایجنډي او پاغي باندې خپل خبرې کو نو ملګرو ته هم پیدا وشي او خوخی هم کم ملګری سستی کوي یا داسې تاسو رټنه کوي سره جوړه سستی والا خو ډیر کم کوزي او دا انسانان دي داسې په تفاوت باندې چا کې ناراستی چا کې چې کم دی نو چستی وي نو بهر حال هر سړی له دغه مطابق دغه مجبوریانو ته ګورو دغه حالاتو ته ګورو دغه مطابق هغه له که ضروري وي نو ډاډ دغه ورکو کنه دې سره ټل نه کو. تاسو ماشر تدریس کې تجربه هم شي تاسو په خیال کې د قران کریم ترویج بهترین ذریعہ څه کې دي چې د قران عام شي؟ د قران کریم بهترین د ترویج د لپاره ذریعہ درس دی جی چې درسونه عام شي روزانه چاته وخت ملاویږي او زی مناسبي هغه کې وکي کنه هفتوار شي کنه ماهانه شي خو په دې کار کې ځان مصرف کول غواړي او د دې ترویج به هم په دې طریقې باندې کیږي. د قران ماحول داسې ماحول دی چې دا اثر انداز واقع کیږي لکه دې کې فعالیت ته انفعالیت نشته فعالیت ته پکې په خلکو کې اثر کوي خامخا. تصنیفات هم کړی جی او تصنیفات د تدریسي کتابونو تصنیفات مو کړی دي شرح العقائد باندې تصنیف ته نصر الفرائد لشرح العقائد ماشاءالله خزخیم کتاب دی تقریبا 700 نمبر صفحې دي او مسند امام اعظم هغه باندې تصنیف ته بدر الظلام علی مسند الامام او هغه خو اردو پښتو دواړو کې ملایوي او دریم د منطق مشهور کتاب قطبی هغه باندې دغه اغراض هم راجمع کړي دي او یو تقریر په هغه باندې دغه شوی دی التحریر المطبی لبيان اغراض القطبی ماشاءالله. دا مطبوع دي غیر مطبوع؟ دا مطبوع دي دا درې وړه ماشاءالله خچلیږي او غیر مطبوع چې دینو د کافیه یو شرح مرتب شوی دی لیکل شوی د خلاصه به تنه وړاندې شي. تاسو کوم کتابونه لیکل نه د طلبه دی وخت کېشته دي قابل چې دا ولولي؟ ها بالکل ماشاءالله خو طلبه یخلی او خوخیه او مدرسینو ته پکې هم ډیره غټه فائدہ ده. زموږ د کتابونو چې دینو دا په یو نوې نهج باندې دي او د خال چې کم تدریسي انداز دی نو هغه ماشاءالله خلق خوخینو هغه انداز دی پکې ماشاءالله. جماعت سره رساله تاسو لري او چې دا ماهنامه توحید و سنت د مال باقاعده راځي او اغلول تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو څه وایي چې جماعت ولې بنیاد خلک شي؟ نو د دې جماعت بنیاد ضروری دی ځکه چې دا د عقاید او اصلاح کوي او اصل محور چې دی هغه عقیده ده چې عقیده برابر وي نو ټول اعمال برابر وي پاغه پسې تړلې دي چې عقیده نه برابر نو اعمال سي ځای دي نو د دې بنیاد ډیر ضروری دی چې دا خو ده شوی دی او د عقیده نه پس بیا سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی او د دې تنظیم نوم هم دی اشاعت التوحید والسنه. تاسو ذریعہ معاش سره ذریعہ معاش چې دی نو دغه مدرسه کې درس او تدریس ته او دغه دوه مدرسو کې هغه نه علاوه خطابت ته او نور داسې عام دغه کاروباري دغه نشتی مشغله دې مخالف سره برتاو څنګه کوي؟ نو داغه سره برتاو خو بس دغه د قران د حکم مطابق او الى دعوت ته ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. کوم خبر ډیره غوسه راځي بس چې د دین خلاف کیږي خپګان می او غصو می او بیا په دین کې چې کما الاهم فالاهم دغه مخالفت کیږي انسان لپاره باندې ډیره غصه ورزي زموږ کار د دین سره دی او دغه مشغله دی. تاسو تجربه کې دا دغه چې درسونه ډیر دي ماشاءالله علماء دې کم بهترین درس کوي ماشاءالله د هر یو عالم درس چې دی نو په خپل ځای باندې هغه بهتر دی او د چا درس کې یو خوبي د چا کې بل خوبي لکه څنګه چې مفسرین او تفاسیر لیکلي دي او هر یو تفسیر چې دی نو په خپل ځای باندې عمده دی داغه چې کما مقصد دی نو پای کې هغه भरपूर کوشش کړی دی نو هر یو استاد ماشاءالله او داغه خپل یو انداز دی او خلک خوخی
بهترین طالب علم ستاسو په نظر کې کوم یو دی؟ بهترین طالب العلم دا هغه دی چې پای کې یو اخلاصي چې کوم عمل ته درا دنګلی دي نو د الله د رضا لپاره دغه جذبه یې پکې، او دویم بیا جدوجہد او کوشش او مهنت ته ځکه من جد وجدا بغیر د دینه چې کوم دنه کې یو سړی ډیر ذهیني خداغه مهنت نه یا پای کې اخلاص نه نو موږ ډیر داسې لیدلې دي خپل شاګردانو کې لیدلې چې هغه یا بستلې سم مثلا معلوم نه سو دنه تاسو یې څه جواب ورکړي؟ بس پای کې الله اعلم او بیا غي ته چې کوم دنه یا نشاندهي کو پلان کې نه تاسو کاغه نه او ځان جواب نه ورکوي. کوم خبر ډیر غوسه راځي؟ غوسه خو به هر حال د الله د پاره هو ډېر غوسه راځي دغه دینی امور چې کوم مخالفت کوي چې باغی انسان ډېر خپکی او نور داسې دنیوي امور کې کال نه کله دا غوسه یې غیر اختیاري شی دی کله راځي کله نه راځي. غلطي اصلاح څنګه کوي؟ جی غلطي اصلاح څنګه کوي؟ د غلطي اصلاح چې دنو په اخلاق باندې برابر په بهترینو اخلاق باندې چې کوم دنو د غلطي اصلاح او دا غي بیا خپل ترتیب دی چې څوک معمولی خبره باندې پوه شي ډېر نه چیړو چې نه پوهیږي بیا لږ ورمخ کې شي په سړی. جی جماعت کې تاسو ډېر عمر تیر کړی، تاسو پیدایشي دي کې تاسو اتار چړاو راغلي، باس مباحثه جنگ جګړه راغلي مخالفین سره څه داسې واقع ځین کې شته دی اولینه د عقیده خبره د چاته کې خامخا په ځین خلکو باندې بدلېږي بل شیطان خپل مهنت کوي نو دا دعوت خلکو ته بد ښکارا کوي او مونږه هم د قرآن کریم د اصول مطابق ادعو الى سبيل ربك بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ماشاءالله دا غي نرست بیا خلق زیل راغلي دي او کوم چې ازلی بدبخت نو هغه د نبی علی سلام په بیان او تقریر باندې نه دي سم شي نه زم پاغي بس سم شي. جماعتي احباب د پارس پیغام ورکړي؟ جماعتي احباب ته دا پیغام دی چې زموږ کوم تنظیم چې دی جماعت اشاعت التوحید والسنه دا اسنم د تنظیم دی خدا د عقیده په دې کې भरपूर کوشش کول غواړي د دې لپاره مهنت جدوجہد کول پکار دي او ملګرو ته ترغیب ورکول پکار دي دا که په سیاسي ګوند کې یا په نور امور کې د هر چا سره تعلق ساتي او کم از کم هغه ته دا ویل غواړي چې دا لکه زموږ عقیده د عقیده تراش اخو کته مسلم لیګي یا ک جمعیت علما والے ک نشنلې ک هر یو ګوند سره چې تعلق ساتي یې پاږي کې هغه خپل دنیوي کار دی ځکه دا دنیوي تنظیمونه دي خدا صرف د آخرت د پاره دی او د عقیده اصلاح ته او د عمل اصلاح ته پدې کې. عزتمن کتونکو مولانا صاحب غیبانه تعارف مونږ په ریاض کې زموږ نائب امیر ارشاد التوحید سنت الریاض حضرت مولانا ولایت جلی صاحب کړو او ډېر رقم اوصاف اوریدو ولیدل هم نو نن الحمدلله تاسو دعاګانې وي حضرت سره ملاقات شو ډېر خوشاله شو د دې خبرو کې ډېر اثر دی خو چونکې وخت داسې مختصر ما اختصار نه کار واغستو زما خواهش ته ان شاء الله ولې د دې وجه ما د خال شیخ صاحب انټرویو ونه غوښتې شو د دې لپاره چې الته لاړ شم چې الته لاړ شم نور داسې خبرې به چې زه دوی سره کېنم او دې کې ډېر خبرې شته او یقین تاسو محسوس کړی به می اکثر انټرنیټ تاسو اورئ د دې خبرې کې تاسو نو چې سوچو کین ډېر خبرې تاسو ښکار شي نو زما خواهش ته چې باقي سوالات چې کوم دي زم ان شاء الله خال جامعه تعلیم القرآن کې کوم او ان شاء الله د دې لپاره پرې خو چې زما باعث وګرځي چې لاړ شم ته نو ان شاء الله شیخ عبد الشکور سره ملاقات وکړي ان شاء الله تفصیلی او دې سره بیا ان شاء الله په مدرسې په حواله سره خبره کوو زه دې شکریا ادا کوم د دې مننه کوم چې دې مال وخره کو د دې قابل نو الله دې خیر ورکړي الله دې عمر کې خیر برکت واچي ان شاء الله ژوند ملاقات وکړي. جزاک الله ډیر مننه ډیر شکریا الله